أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتول عنهم حتى حين. سورة صافات 173 نمبر آیات 174 نمبر آیات چورت دی بیاس کی دوان سے 73 لکھلے دے لیکن غلط لکھلے فتول عنهم نمخوار وردوینا حتی حین تر یو وقت پوری. دی دو آیاتونو کی چی 73 دی پدې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې زمونږ کوم وعده ده هغه دا د زمونږ پیغمبرانو ته سره الله تعالی خپل امداد را کوي او دا شان الله تعالی کوم لخر چې تاسو سبب الله تعالی امداد راځي نو دغه وعده یقیني دي او د الله تعالی لخر بغالب کیږي نو پادو شو کافرانو عزت او د هغې دشمنیان او د هغې د اخلاقیانی فتول عنهم د دوی نه مخ واړوه حتی هندر یو وخت پورې باس مکوه ګیلې ته مکوه داسې پرېږده چې څه کوي نو هغه به کوي وابصرهم او دوی ته ګوره په سوف یبصرون زه دوی به خپل حال ویني دا څه وارننګ دی او مطلب دا ده چې دوی دا کم اختیار چې الله ورکړی دی او د خپل اختیار کې دنه کم بد اخلاقي او کم بېدینۍ کوي دا مستقل یا عریضي دی یو امتحان په طور باندې دی او دغه امتحان نه وروسته به دوی خپل حال په خپله باندې وي یعنې دا سخت عذاب خبرداری شو کافرانو ته چې کله د عذاب خبرداری ورکړی شي چې تاسو باندې به عذاب راځي که دښمنۍ باندې کلک پاتې شولی نو هغوی به مذاق کوه چې دا نشي کېدی ګناهونو باندې عذاب نه راځي ولې زموږ خپله خوښه ده موږ لګیا یو په ګناه باندې عذاب نه وي او د اسلام مخالفت دی دا وبال نه دی په دې باندې عذاب نه راځي دا دوی دا وه نو دغه جواب په دې بل آیت کې ذکر شو چې افبعذابنا یستعجلون آیا دوی زموږ عذاب جلتۍ سره غواړي دوی به ویل چې که ته په حقه باندې واقع زموږ دا کارونه غلط دي نو په عذاب هم یرومو د عذاب را باندې رانازل کړي چې ختم هم کړي دا یې نازل چې افبعذابنا یستعجلون آیا دوی زموږ عذاب لره په جلتۍ باندې غواړي چې په جلتۍ باندې غواړي نو د عذاب دومره لرې نه رابه شي فاذا نزل بساحتهم وساء صباح المنذرین فاذا نزل هر کله چې نازل شي د عذاب بساحتهم په دالان د دوی کې ساحه دالان ته ویل کېږي چاردیواری نه دننه انګړه هم ورته وایي نو چې کله عذاب دوی به دالان ته راورسېږي یعنې پټېدو ځای ختم شي دالان ته جوړ شي راننوځي بیا ته بچ کېده ګراني نو چې کله دوی به دالان ته د عذاب راورسېږي او د دوی د پټېدلو ځګینې ختم شي پس ساء نو بیا ډېر بد دی صباح المنذرین سبا د یرولې شو خلکو عذابونه چې څومره راغلي دي راځي دا اکثر سبا ټیم کې راځي او سبا ټیم کې د عذاب راتلو حکمت دا دی چې په دې کې د بېدینه خلک غافله پروت دي جوړ خوب باندې پراته دي کم چې نیکان خلک دا وختي پاسي مونځ ته پاسي تهجد ته پاسي د یخېږي په ټیم باندې کم چې دا بېلارې ګمراه خلک د شپې دا یخي چربانګ نه خو شي سار بیا ودی سبا کې دا ودی د سپوم دغه رواج ټوله شپه وغاپي سحر د نږدې بیا وده پراته بیا نور پرې راوخي چې دوی ودی او دغه شان کې د بدعقله خلکو د ګناهګارو خلکو هغه د الله تعالی په نظم باندې د هغې حیثیت نه وي بدعمله خلک د ټولو طریقه کار دغه د چې ناوخته وده کېږي او وختي بیا پاسېدی نه شي سار نه بیا ودی شرعي حکم دا ده چې تاسو د ماخوستن د مانځه نه مخکې وده کېږئ دا مکروه دي او چې ماسخوتن مونځ هم وکړو د هغې نه بعد بیا بیپونه مه لګوئ خبرې مه کوئ دا مکروه دي بیمار چاته موجود دي چا کره میلمه راغلی ده مستثنا دا خیر دی دې نه علاوه هسې د مونځ نه وروسته هسې ګپونه لګول او بار کېناستل ګپشپ ټپساسۍ کول نو شرعا دا مکروه دي او سحر بیا وختي پاسېدل د سنت او ناوخته کول دا مکروه دي دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت هم داسې و چې کله وجنګ کې د حمله کوله حمله به یې سبا په ټیم کې وکړه خیبر واقعه ډېره مشهوره ده چې کله سبا اذان ټیم راغی اذان ونه شو خیبر کې اذان ونه شو نبی علیه السلام د الله اکبر آواز ولګاو او د هغې نه بعد یې وویل چې خریبت خیبر و خیبر خراب شو خیبر حالات خراب شو
او دا غینه بعد یو چې مونږ کله یو علاقې ته داخل شو سبا په ټایم کې ناغي حالات بیا بد دي یعنی د سي پریدو په دې کې خلک لا سپودال مدار سامان راغستل زمیدارو ته وزي چې مسلمانانو په ناصافي حمله وکړه او خبره ته وزګار نو په دې طریقه باندې دا صباح المنذرین هم دغه خبره ده چې عذابونه څومره راځي اکثر در چربان په ټایم کې د سحر ته نږدې راځي یا د سحر په ټایم کې راځي نو چې کوم خلکو ته مخکې خبرداري ورکړل شوې چې تاسو دا کار مه کوئ ګناه ده او دوی بیا هم کوي نو د داسې خلکو بیا سبا ډېر خطرناک دی سبا یې ډېر بد دی په دغه ټایم کې بیا عذاب راځي وتول عنهم مخ واړه ور دوی نه حتی حین تر یو وخته پورې یعنې د دوی تکلیفونو او ظلمونو باندې صبر وکړه او د دوی ګیلې شکوې دې نه مه کوه داسې پرېږده وابصر او دوی ته ګوره بسوف یبصرون زه ته چې دوی په خپل حال ویني دا دویم وارننګ دی اولنی وارننګ دې دپاره و چې دوی بدې خبرې کوي نو صبر ورته کوه او دویم وارننګ په دې معنې ده چې دوی به ظلمونه زیاتي کوي خو لږ صبر ورته وکړه خپل حال نه به خبر شي سبحان ربک رب العزة عما یصفون پاکی د رب ستا رب العزة چې رب د عزت دی د غلبې دی عما یصفون د هغې خبرو نه چې د کافرانې بیانوي ستا رب چې د عزت مالک دی د لره پاکی د هغې خبرو نه چې د کافرانې ورله بیانوي کافران چې کوم دروغ وایي څوک ول اولاد ثابته یو څوک شریکان ثابته یو څوک یو څه وراړي څوک بل څه وراړي دغه ټولې ناجایزو دپاره د الله تعالی دپاره پاکي ده دا خبرې وله نشته دی کافران دروغ وایي زیات وایي زیاته خبره کوي وسلام علی المرسلین او سلامتیا دی په پیغمبرانو باندې والحمد لله رب العالمین او ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي چې رب د مخلوقاتو دی تفسیر مال په قرآن ذکر کړی دی چې په دې اخیرنۍ دریو آیاتونو کې د غونډ صورت خلاصه ذکر ده صورت کې دا خبره ذکر و چې د الله تعالی وحدانیت په تفصیلي دلایلو سره ذکر شو دغه وحدانیت بیا سبحان ربک رب العزة عما یصفون کې ذکر شو دا غیر توحید مضمون دی بیا د هغې نه وروسته د مشرکانو مخالفتونه د پیغمبر سره دشمني ظلمونه زیاتي انکار د هغې بحثونه روانو د هغې دپاره دلایل ذکر شو د هغې دپاره یرې ذکر شولې نو دې ځای کې وایي چې وسلام علی المرسلین سلامتیا دی په پیغمبرانو باندې ترغیب د دې خبر ده چې د خپلو پیغمبرانو خبره ومنئ اعتراضونه ورباندې مه کوئ دغه ستاسو د کامیابۍ دپاره بهترینه لار ده نو داسې ووایه چې دا اثبات اولنۍ کې اثبات د توحید شو او پر دویم کې اثبات د رسالت شو پیغمبرانو پیغمبري ثابته شو والحمد لله رب العالمین او ټول صفتونه د کمال خاص الله لري چې رب د مخلوقاتو دی په دې کې هم دغه خبره ثابتول دي چې ستاسو رب د لوی کمالي صفتونو مالک دی او د ټول رب تربیت هم کوي نو په دې وجه باندې خپل لښکرې غالب کول دشمنانو ته په ټیم باندې سنګین سزا ورکول خپل اسلام او دین غالب کول او څوک چې د دین خدمت کوي هغې ته پوره اجر ورکول د انسان تمام ضرورتونه صرف الله تعالی پوره کوي باقي مخلوقات د انسان اسم نشي کولی دا ټول خبره چې راجمع کړي نو ټول صفتونه خاص الله لره دي مخلوق لره نشته چې رب د مخلوقاتو دی همدغه شان ده چې پیغمبران را لېږلي په دې خاطر باندې خپل مخلوق تربیت پې کوي ځکه چې الله تعالی رب العالمین دی خپل مخلوق تربیت هم کوي نو تربیت دپاره پیغمبران راغلي د دې سره په دې آیاتونو کې دې خبرې ته هم خبرداری دی چې د مسلمانانو ټول محفلونه چې کله ختمیږي کوم چې دینی محفلونه جایز محفلونه د ګناه والا نه او دغه شان چې انسان کله خطبه ورکوي کمی خبرې کوي نو چې کله د هر څه دا ختم شي آخر سر کې به د الله تعالی حمد بیان کی تسبیح به بیان کی د سنت طریقه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دغه شان نقل فرض مونږ نه سلام وګرځوم داسې به وي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین کله چې خطبه ورکوله د جمعې خطبه د اختر خطبه هم په آخر کې به د الفاظ ویل دا ټول پیغمبرانو سنت طریقه هم